نفس سره یو بنیادي څیز بل دی چې د هغې تعلق هم ډېر بنیادي دی او هغه په تصوف کې هم ډسکس کیږي روحانیت. یعنی انسان سره دو بنیادي طاقتونه دي، دو څیزونه دي چې الله تعالی دله ورکړي دي، یو دی نفس یو دی روح. نو د نفس ذکر خو په دې آیاتونو کې هم شته، داسې نورو ځایونو کې هم شته. اوس روح چې کم دی نو روح څه شی دی؟ نو الله تعالی وی پیغمبر علیه السلام نه چې کله تپوس وشو چې روح څه شی دی، نو خدای تعالی وی چې ته دې ته ووایه قل الروح من امر ربي. دا روح چې دی نو دا د الله تعالی حکم دی، امر دی. بل ځای کې د آدم علیه السلام په حواله چې کله الله تعالی خبره کوي فاذا سویته ونفخت فیه من روحي، کله چې آدم علیه السلام ما برابر کړو نو په ده کې ما خپل روح پوک وهلو. روح چې کوم دی نو دا هغه ته لاړو نو هغه په دې سره راژوندی شو. دا سافټویر دی چې انسان په دې باندې اکټیویټ شي. دا سافټویر سیسټم چې کله کار پرېږدي مرګ واقع شي نو انسان روغ انساني خو روح پکې نه، سا پکې نه. اوس چې کله قرآن د وویل چې روح من جانب الله دی، الله را لېږلی دی، دا د یو باریک او د یو ډیر لطیف رڼا نه جوړ شوی څیز دی روح، چې کوم عالمان په دې باندې خبره کوي. دغه رڼا د الله تعالی د طرفه راغلی ده. روح ته معرفت الهي حاصل دی. دا روح که د هر چا دی خو دی خپل رب پیژني.